دا الله حبیب ته چې کله مکه مکرمه کې الله نبوت ورکو او د دین دعوت کافر ته بیان کو نئی تکلیف رسولو او دا تکلیفونه رس تر رس ډیرول تر دې چې بعض صحابه کرام مجبور شول او مکه مکرمه پریخوا حبشه ته لاړ او دا الله حبیب به انتها تم کړو ابو بکر رضی اللہ عنہ میرا دو کہ خدا اللہ حبیب وردوی چې تلوار مکوا کافرو په تکلیف کې ډېر زور کړي زم په دې انتظار چې الله راته د هجرت حکم کړي ځکه پیغمبران علیهم السلام د یو وطن بغیر د الله د حکم نه بغیر زینا او دی کفار و اخر جرگمو کا طول راغون شول دار الندوی او زیو د دی د جرگو زیو او دا شیطان په انسانی شکل کې راځي نوې شیطان مورتراغه د بنی آدم په شکل کې هغه څوکیدار نه پرې خو چې موږ مشوره کو دورته دی فکر کې زم راغله دا د کافر غټ غټ مشران ناسو یو مشوره په دیو شو چوبې شروع بس زمون وطن به اخلاص چې سکای نه بکای نو د شیطان په دې سوچ نه کېدو وې تاسو د دې خوږی جبې لګورای نه کجریو مو شړلو ور سره مزیاتی او ظلمونه کړی په بل ځای کې به مرګري پیدا کړی او بیا بتا سوته پریشان دی پس دا جرګه ولا تاس نس کدا مشوره دوی مدا و چوبې تړو پزندیرونو پړو به وتړو اوسه او کوټه کې به بند کو او بس په دې حال کې بدای مړشي مونږ به اخلاص نبیا شیطان را پاسې د انسان په شکل کې راغلی ویتا سو دی خاندان لے گورئی نا قبیلی او قوم تا که خبر نمانی خو غیرت خو پکئی اکد نبی علیہ السلام دا سے خاندانو چی کده دوی خبر مننه کنا خو سر پی ماتولو آخر کې ابو جہل لعین را پاسے دو ویدا ټول مشورې اسی بیکار او عبث دي د مکی مکرمه چې څومره قبیله او خاندانونه دي د هر یو نه یو تکړه ځوان راوال او یو تیر تور په ورته لاسو کې ورکو اول عیاذ بالله په یو ځل بدای پیغمبر علیه السلام سکی شهید بیکی دا خاندان بیچا شانه بدلالی بدای برازی شي دیت او چې څومره پیسې مال غواړي نو ورته بس پدې باندې دای مشوره او ک جنن شپې له به وجه او الله حبیب ته حکم کو چې ځای نو نبی عليه السلام د شپې اوته اموټه شګه خلاصو کې راوغستې د وروي نشتی کافرانو د کور نګیر شاکیرا ګیرا شوړوا د کور نګیر چاپیرا ګیرا شوړ الله لاند ک نبی رسول الله ته وته وګوره یو خبره ته سوچ وکړه حالات سره څنګه خلق بدلېږي دی کافر او دې نه بغټ کافر کوم ځای پیدا کړي او کور ته نو وردن کی دو زمانی مسلمان لپسوي چې د ټولو نمخ کې جنتین دې چا کوړه ګوري او د زمانه داوی کوي د اسلام ادخل کټول حیاي لټکا نبی علیہ السلام د مکی مکرمه نو وته مکه مکرمه الله دې موږ ته ټول بوزي ټول غرونه دي
او غرونه هم شاړ غرونه دي شین بوټه پکې نشتا خو الله چې یو ځای له برکت ورکړي خیر ولا ورکړي نو دغه ځمکه څومره مبارکه ګرځولې دا د مکې مکرمه خار دې هغه ته جبل ثور وایي هټ غر دې ادا خلک چې ورخیږي 2-3 غنټې کې ورخیږي ډېر سخت غر دې دمو خلق ورخیږي او ورته پوړی جوړی دي نو باغې ورتل آسان دي الله د حبيب په زمانہ کې نه پوړی وي تور تیار وا الله حبيب د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره لاړو او دریش پی درې ورځې په دی غار کې او د ابو بکر رضی الله عنه یو غلام عامر ابن فهيره رضی الله عنه د بغړیو سرولې ادا سے وخت کې بیرا وسی چې غپای بیول شلو نبی رسول الله او صدیق رضی الله عنه له ورک اپا کمالار چې براغره بیا به ګډه را رواني کې ګډه چې بلار لاړ شي نو د دن کې قدمونه شي هغه پکې روان شي او د مکه غټول حال به دیته وي پدره مرز د الله حبیب د غار نه وروته او مدینه منوره طرف ته روان شو دا پیدل ورځي ترځي منزلو وګوره دا غي او استاد غوندي خلک به بدو میاشتي کې بنو د هغه بهادر او تکړه او طاقتور خلکو دا دی یوي افتی منزلو